بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو مخکې سبق کې منګه د سیده ساوي متعلق خبرې اترې وکړه دي. د سیده ساوي طریقه ویله، سیده ساو به کله لازمي هغه ویله، او سیده ساو کله د بدسي منځونه د صورتونه چې سیده ساو په انسان لازم شي او د بیا هم سیده ساو چې نه دا باندې کول نه نه هغه صورتونه ویل شول. وس کله کله دسی کنه چې په مانځ کې انسان ته شک را پیږي چېر دوه رکعات موکل قدرې موکل دو موکل قدرې موکل، نو کله به د شک په ذریعہ سره مونږ باطلېږي او کله به د شک په ذریعہ سره نه باطلېږي. نو اسانه خبره ده چې کله په تعداد رکعاتونو کې انسان ته شک راشي نو دا به خالی نه د دوه خالونه، یا به د شکیلې ونی او یا به نه کچره دا شکیو لکه مطلب د عادت دا جوړ شو نو به په عقل متيقن باندې عمل کوي، په کم باندې به عمل کوي. مطلب لا دوه می کړي دي کدرې می کړي دوه می کړي کدرې می کړي نو بس لکه دا دغه به وکړي اسو مرته په دوه باندې به عمل کوي. پوه شئ؟ او دغه چې دی کنه کله ولې پیرته ته شک راغلی نو بیا دې مونږ مات کی او دغه بنه کوي. پوه شئ؟ دا مونږ به دوباره بیا وکړي. پوه شئ؟ بیا دغه شک راغلی دی چېرې ما څلور رکعاته چته وکړل، څلور رکعاته مونږ دی ا دې ما چته څلور رکعاته وکړل، سلام وګرځو دوه رکعاته کړو دا ته پته ولګي ما په دویم رکعت باندې سلام وګرځو بیا به دې بنا وکړي. مطلب د خپل مونږ به دوباره بیا په دوه رکعاته کړي دوه بس نور وکړي واله چې خبرې پکې نه کړي د قبلې نه مخ نه اړولې وګورئ دې تاسو متى تبطل الصلاه بالشك ومتى لا تبطل. وې د شک په ذریعہ سره به کله مونږ باطلېږي او کله به نه باطلېږي. الذي شك اثناء صلاته في عدد ركعاتها وها هغه کس چې شک ورته راغی نمانځه په منځ کې فی عدد رکعاتها په تعداد د رکعاتونو کې واعتراه هذا الشك لاول مره او لاحق شوه د دته دا شک په اول ځل باندې یا دته دا شک په اول ځل باندې راغی نو بطلت صلاته لرا مونږ باطل له ووجب عليه اعاده الصلاه او بدمانی مونږ دوباره کول لازم دا چې کله لول نه پیره ته شک راغی. الذي شك في عدد ركعات الصلاه بعد السلام لا تبطل صلاته. یو انسان مونږ کو پوره کو دا مانځنه بعد درست دی بیا شک چې لکه دوه می کړي کدرې می کړي سلور می کړي کدو می کړي نو بس مونږ نه باطل بیا دې دوباره نه کوي. الذي شك کس شک وکو فی عدد رکعات الصلاه په عدد رکعاتونو د مانځ کې بعد السلام رسول سلام نه لا تبطل صلاته دا مونږ نه باطل. الذي تيقن بعد السلام انه ترك بعض ركعات الصلاه هغه چې دا یقین راغی د سلام نو ورستو چې لکه ما خو سره رکعاتونه به پرې خودلې دي مطلب څلور رکعات مونږ ما دوه رکعات کړه یقین راغی ما که صورت کې شک چې شک نو بیا خو لکه دا مونږ نه ما خدا شي سلام وګړو به یقین راغی چې لکه ما خو د دوه رکعات باندې سلام یو دا چاوي چې په دوه رکعات سلام وګړو په دریو دی وګړو نه دی بیا بنا بو کی مطلب یعنی دا دوه رکعات او پس نور په سو کې خو چې سو پرې داسې عمل نه کړي چې هغه منافی د مانځوي. الذي تيقن بعد السلام یا کس هغه یقین راغی د سلام نو ورسو انه ترک بعض رکعات الصلاه چې د مانځه بعض رکعاتونه پرې خودري دي نو صلی ما ترکه نو دی او کی هغه چې کوم د پرې خودري ان لم يعمل عملا ينافي الصلاه کله د عمل سو پورې د عمل نه کړي چې دا مانځه منافي وي. فإن عمل عملا ينافي الصلاه کچې د عمل وګ چې هغه مانځه منافي وو کأن تکلم لك خبرې کول مثلا نو اعاد صلاته دی به خپل منځ دوباره وکړي. الذي يعتريه شك في غالب الاوقات او که چې هغه په غالب اوقاتو کې شک راځي مطلب دا چې د شکی دی او هر ټیم ورته دا شک راځي ټینشنی دی بس چې کله چې دونه موکل وصار الشك عاده له او دا شک د لپاره عادت جوړ شوی دی يعمل بما غلب على ظنه نو دا غالب ګمان چې کم طرف ته نو باغې دی عمل وکړي. فإن لم يغلب على ظنه شيء او که چې دا لیونه نه ورو یو طرف ته زین نه دقیږي
غالب دی غالب دغه ګمان د نه راځي یو طرف ته هم نو اخذ بالاقل نو په کم باندې عمل وکي پوجو يقعد بعد كل ركعات او د هر رکعت د وروستو کینی یظنها اخر الصلاه دی به ګمان کوي چې دا زما اخرنه رکعت ده وجود لسوي سي د ثواب وکي دغه پوجو به باندې لکه سلو رکعت مونږ ده دا انسان چې نه دی لکه زما د سلو رکعات اوس کړی دي او دوی دا ما دوه رکعات می څه کړی دي یا می درې کړی دي نیو دی په بل وږي او سیده ساو چې انده بکې او چې سیده کوي لا وګدا قاعده کوي نو دی بدو چې راک کړي زمار خو هیر دي قدمات دوه رکعات شو جو د اخر نه قاعده شو او کدرې می شوی جو دا پکې اصل اړو یا که یو شوی جو دا پکې دویم رکعات شو هر پیله لپاره دا دغه پکې دا دغه پکې رکعات باندې بکینی او په اخر کې به سیده ساو بکې پوه شو به معنی خالي بقي ابا سجود التلاوه د تلاوت سجده تلاوت دا کله قران مجید کې سوال له ژوند رسېږي چې ال دغه سجده کول دي نه دا واجب دي سوال له ژوند کې قران مجید هغه سجده دا واجب ده نو کله چې د سجده آیت واورید او یا دی وې او د دې سره دی یو حرف یو کلمه مخکې ورسته ملاو کړله نو سیده سا وجه دا لازم ده دا سیده تلاوت لازم ده نو سیده تلاوت به څنګه کوي د دې مشروعیت لول خبرې کوي او بیا چې نه دا سیده سا کله لازميږي او د دې سیده تلاوت احکامات دا بیانې نو یجب سجود التلاوت واجب دي سجده تلاوت علی من باچ باندې تلا چې د سجده آیت تلاوت کی د سجده آیت تلاوت کی او سمع آیت من آیات معینه من کتاب الله تعالی او یا یو د سجدی پر آیاتونو کې یو معین آیات لندا واوري فيها امر بالسجود یعنی د آیات واوري چې پای کې د سجدي حکم راغلی دی یعنی فرکعوا واسجدوا داسته کې راغلی او بیان امتثال بالسجود یا پای کې بیان د دې خبرې چې سجدي یعنی کوم کسان چې سجده کوي داګه د سجدي باندې عمل کول د دې پکې راغلی لکه واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون لنا مقصات ان الذين عند ربك ندى دغه آیت او وصف للكائنات بالسجود یا دا چې دا کائنات د پاره د سجدي غ صفت بیان کړي لکه ولله يسجد من في السماوات والارض من دابه والملائكه هم يسجدون او تفريع للكفار على عدم السجود یا با کافرانو باندې تفریع وی تقریع زورنا تکول القارع عمل القارع تکول یا تکولی تنبیه ورکولی کافرانو ته چې هغه سجده نه کړي یعنی کافرانو ته سجده نه کړي لکه چې کافرانو سجده نه کړي ان الذين عند ربك لا يستكبرون او یو دا بل آیت پر نام کې بدای کې چره کوم آیت ده چې کافرانو ته سجده کوم شوی کافرانو سجده نه کړي واسو ذهن مو وته ها وسجد وقت قریب دغه لا تطيعه وسجد وقت قریب له تابعداري مکوا سجده کوا نو فیسجد التالی دبا سجده بکای تلاوت کوونکې والسامع او اوریدونکې تخشعا لله تعالی لپاره د الله تعالی تعجزي پیش کولو او استجابه لامره او دیو دا سجده کوي د پاره دی چې الله تعالی د حکم قبولتیا وشي او اندراجا مع مستجيبين له الساجدين لجلاله یا د اندراج شي پای کسانو کې کم کسان چې د الله تعالی د عظمت د وجنه د سجدي هغه حکم قبلون کړي اندراج یا اندراج شي لیکل شي دا مع دای کسان سره المستجيبين چې هغه قبلون کړي د الله پاک لپاره سجده کوم کړي لجلاله ودلیل ما ذلك او اذا سجدت نن ذلك حدیث کې د دې مبارک سره راغلي ودلیل ذلك ما رواه البخاري او دلیل لري چې هغه چې روایت کړی امام بخاری رحمت الله علیه عن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا سوره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ باندې یو سورۃ ولوستو فيها السجده چې پای کې د سجدي آیاتو فيسجد ونسجد جو پیغمبر اسلام سجده وکړه او موږ هم سو وکړه حتى ما يجد احدنا موضع جبهته تر دې پورې چې ونه مونږ په منګي یو کس د خپل تندی لګولو زیږي مطلب دا کنه چې دومره ډیرو کسانو سجده وکړه چې لکه موږ بزمکه باندې موږ د تندی لګولو ځای میلاو نشو بلکې یو بل په ملاګانو باندې موږ سجده وکړه ولکه سجده وکړه وعند ابي داود
او دا ابو داود رحمت الله علیه نقل دي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې قرآن مجید وستو فاذا مر بسجدته کله چې بتیر سو د سجدي په آیات باندې نو کبر تکبیر به وي وسجد پیغمبر سلام سجده وکړه وسجدنا معه او موږ هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره سجده وکړه. وروي مسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه او روایت کړی امام مسلم رحمت الله علیه د امام ابو د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم شان نقل کړي پیغمبر سلام نا اذا قرأ ابن ادم السجده وکله چې ولولي بني ادم د سجده آیت فسجد او د سجده وکي نو اعتزل الشیطان يبكي نو شیطان دنه جدا شي او جاړي یقول وی یا ویلاه یا ویلاه هی افسوس زما هی ارمان زما امر ابن آدم بالسجود وی حکم وکړل شو ابن آدم د سجدي نو فسجد هغه سجده وکړه فله الجنه نار پر بجنتی و امرت بالسجود او ما تم د سجدي حکم کړل شو هو فعصيت ما فرمانی وکړه فلی النار نار پر ووري نو کله د سجدي آیت ویل کیږي او انسان سجده وکي نو دا شیطان دې دغه ځنه وتښتي اوسغلی او جاړي چې زما افسوس او ارمان چې شیطان وایي چې انسان ته هم د سیدی وکم شنو ورته د سیده وکړه او ما د شنو ما انکار وکړ د ماره پاره وړل. احکام سجود تلاوت دا تلاوت سجدي احکام دا يجب سجود التلاوه الى حصل واحد من ثلاثه امور واجبي سجدي تلاوت کله چې حاصل شي په دریو کارونو کې یو کار. نمبر 1 اذا تلا آیت السجدتی کله چې د آیت السجدی تلاوت کو سواء برابر خبره ده کان سمع ما تلاه ام لم يسمعه چې دا کم تلاوت کړي کله په خپل اوریدلی او کني اوریدلی او چې وای تلاوت کو کنه مطلب پروري وي نو په د باندې آیت السجدی تلاوت سیده تلاوت لازم ده. کذا دا رنګي یجب واجب دي سجود تلاوت سجدی تلاوت اذا تلا آیه هر کله چې اذا تلا کله چې دی ولولي حرف سجدتين د سجده حرف مع كلمه قبله او بعده من آیه السجده سره دی کلمه مکه ورستو دا آیت السجده مطلب دا کنه چې لکه فسجدوا باندې आवाज نو خو دې سوی فسجدوا لله او عبدو نو بیا پر باندې سجده لازم ده یعنی مکه ورستو دی او ټکوي وي نو په باندې بس سجده دا لازمي وز دا کنه چې سجده چې څومره دی وای کنه نو دی بلګه دا واجب دي دی ادا کول واجب دي څنګه چې ویتر واجب دي دا شانداري او په دا ټیم کې ته وزګار نه نو دا به څه به وې ځان الله سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير یا الله موږ سره آیت واورلو تابعداري وکړه او غفرانك ربنا وبخي موږ الله او ستاسو طرف ته واپس دي نو دا به وې بیا چې ورسته کله وزګار شو یا او داس نه په دا ټیم کې ورسته بیا وږي ولکه دا نه چې بس ما باندې سیده تلاوت دا او دا به ختم شي ختميږي نه دا به کې نمبر د مخ کې دا به کې هر کله چی نو تاسو دې حفظونو په وخت سونه سي دي پاتې دي په خپل دا حساب کتاب کوي. یجب سجود التلاوت واجب دي سجده تلاوت اذا سمع آیه السجده کله چې د سجده آیت ووري سواء برابر خبره ده کان قصد السماع ام لم يقصد السماع کله دا سماع قص کړه او کني کړه دا اوریدو قص کړه او کني کړه اوریدو قص مطلب دا چې موږ ورته لګینا شو هغه کا پاسه تلاوت وکا او هغه د سجده آیت وای جو بس بم باندې لازمي صحیح نه او یادا چې دا اساسا نه لګي ځان تقبل سبق وای او بل کس له وخت ته ځکه دا په دې پس کې بار سر د الکان دا کې کې سیده تر جو په وخت ورته بزور وای بیا ورته ته بول کې نو کله دا پته چې دا سیده آیت نه دا وو نو دې بس سیده کې کنه وای ورته چاله کله سیده آیت مو ته با سیده وو کې نو کله قصد سیما کړه او کنه کړه ولکه دا د من سیده لازم دي چې کړه غوند وړل یجب سجود التلاوت واجب دي سجده تلاوت اذا اقتدى بالامام کله چې د اقتدا وکړه په هغه امام بسې په امام بسې الذي هغه امام تلا آیت سجده آیت سجده چې هغه سجده آیت تلاوت کړي سواء كان المقتدي برابر خبر کدا مقتدي سمع آیت السجده ام لم يسمعها چې او مقتدي د آیت سجده اوریدل او کنده اوریدل مطلب دا کنه چې دا مقتدي په دې سجده کې ولاړ چې د امام هغه आवाज ورته نه رسي د امام आवाज هغه ته نه رسي نو بیا هم سجده تلاوت پکې خاوات رسیدو کنه رسیدو. ولا يجب سجود التلاوه خاوت دا هغه څنګه بیانې چې بای په نه په سجده تلاوت په انسان باندې لازمي ولا يجب سجود التلاوه
نه واجبېږي سیدې تلاوت علی الحائض په حیض والا زنانه باندې وعلى على النفساء انا په نفاس والا زنانه باندې زنانه ماهواري بیماری ده یا زنانه معشوم شوی ده دغه د نفاس بیماری ده او سیدې تلاوت واورېدو نو بیا به دې باندې سیدې نه لازمي دا یعنی فرض مونږ نشته نو د سیدې به سکه ولا يجب سجود التلاوه او نه لازمي سیدې تلاوت من تلاوه المقتدي چې مقتدي وس په مانځ کې ولاړ او بس په مینس کې شروع وکړه او سیدې آیات وي نه په مقتدی باندې لازميږي نه په امام باندې لازميږي نه په نور مقتدیانو باندې ولا يجب سجود التلاوه نه لازم سجده تلاوت بنت تلاوت المقتدي ده مقتدي تلاوت لا على المقتدي ولا على الامام نه په مقتدی باندې نه په امام باندې ولا يجب سجود التلاوه نه لازميږي سجده تلاوت على النائم په او د سړي باندې والمجنون په لیونی باندې ولا على الصبي نه په ماشوم باندې والکافر نه په کافر باندې پوه شو چې لګدا او د مرفوع القلم دي چې مرفوع القلم دي نو په دوه باندې فرق مونږ نشته نو سیدی په نشته بس ده وای